أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. سورة القصص 26 نمبر آیات. په دې 26 نمبر آیات کې د موسی علیه السلام او د شعیب علیه السلام چې کوم ملاقات وشو د هغې واقعه ذکر کیږي چې په دې منځ کې ډېر سبقونه موجود دي. موږ دې ته رسېدلي یو چې موسی علیه السلام د شعیب علیه السلام خواته مدین ته ورسېدو او شعیب علیه السلام ورته تسلي ورکړه چې لا تخف نجوت من القوم الظالمین. دا خبره چې کله وشوې نو قالت احداهما وویل یو د دې دواړو زنانو نه کمې دوه زنانه چې وي چې کمې ګډې بزې ساتلې او کوی خواته څاروي راوستلي هغه دوه زنانو کې ویل یا ابت استأجره ای پلاره په مزدورۍ سره ونیسه ده لره په نوکرۍ سره ونیسه ده لره ان خیر من استأجرت القوي الامین یقینا غوره هغه څوک چې تی په مزدورۍ سره نیسي دا قوي دی او امانتدار دی. د دې زنانه د هوښیارتیا نه ډک الفاظ قرآن یې سم وګرځېدله ډېر د کمال الفاظ یې تفسیر باندې په قرآن ذکر کړي دی چې د زنانه د خبرې مطلب دا و چې اوس موږ غټ یو د کور نه وتل موږ دپاره شرعاً خو جایز نه دي ښه خبره نه ده او لا که د شریفانو هغه مزاج او د طبیعت موافق نه دي نو تا ته د یو نوکر په کار دی چې نوکر ونیسي او نوکر چې کله ته پیدا کړي په نوکر کې دوه شرایط په کار دی چې دوه صفتونه بچا کې و د نوکرۍ قابل دی چې دوه صفتونه پکې نه و د نوکرۍ قابل نه وي. یو دا د چې کم کس نوکر او ملازم جوړېږي دا به قوي صحت نه به قوي دغه کم کار باندې چې مقرریږي دا کار پیدا کولی چې د وس لاندې به معذوره به نه وي. دویم نمبر چې کم دی نو دا به امانتدار د کار باندې به لاس هم رسي خو امانتدار به هم وي یعنې خپله ذمهواري به پیژني دا زما ذمهواري ده هغه ذمهواري به سر ته رسوي. د زنانه وویل چې دا موسی علیه السلام کې دغه دواړه صفتونه شته قوي هم دی. قوت یې د کوم ځای کې نه معلوم شو قوت یې د دې نه معلوم شو چې د لسو کسانو ګټه چې په لس کسه به اوچتولی کېده د یوازې اوچته کړله کویه چې کوم مخکې راکول هوا خو هغې نه پته ولګېد دا قوي سړی دی. امانت یې د کوم ځای کې نه معلوم شو امانت یې دې نه معلوم شو د زنانه دی ورته زما پسې وروسته راځه زما نه مخکې مه ځه چې زما نه منې سترګې نه لګي او د وروسته نه ماته لار ښایه چې لار غلطېده ته ماته هدایت راکوه د لاره غلطه داسې نه ده داسې ځه ښې طرف ته ځه ګس طرف ته هدایت راکوه نو د دې نه پته لګي چې زبردست امانتدار دی هېڅ قسم د خیانت اندازه پکې نشته. بیا ماره قرآن دې باره کې لیکلي دی چې په دنیا کې چې څومره کوتاهیانې کېږي د خلکو د کمزوري کېدلو دپاره د نظام کمزوري کېدلو دپاره وي خلک ډیګګیانې او صلاحیتونه خو پیدا کوي لیکن امانت صفت بچا کې نه وي چې کله امانتدار نه وي هغه خپله ذمهواري نه پیژني بیا د رشوت او د دروغو او د خودغرضۍ او دغه شان اقربا پرورۍ دا کیسې را پیدا شي هغې سره په ماحول کې ډېر زیات مشکلات را پیدا شي. نو خلک د صلاحیت باره کې فکر کوي د قوت باره کې فکر کوي لیکن امانت باره کې فکر نه کوي وکه دا کمې پوره شي نو د معاشرې ډېره غټه لویه اصلاح کېدلی شي. قال شعیب علیه السلام ویل دا خبره چې د شعیب علیه السلام نور وکړله نو شعیب علیه السلام ورته ویل انی اريد ان انکحک احدى ابنتی هاتین علی ان تأجرنی 8 حجج یقینا زه اراده لرم چې په نکاح درکم تا ته یوه د دوه لوڼو نه دوه لوڼو کې یو تاله په نکاح کې درکړم هاتین چې دا دي علی ان تأجرنی 8 حجج په دې باندې چې ته به مزدوري کې زما سره 8 حجج اته کاله فإن أتممت که تا پوره کړه 10 لس کاله فمن عندک دا به ستا له طرف نه یعنې که لس کاله درڅه پاتې شي خو ډېر ښه به وکړي خو که لس کاله نه پاتې کېږي اته کاله به خامخا پاتې کېږي. وما اريد زه اراده نه لرم ان اشق چې سختي وکړم علیک په تا باندې په څه شي کې سختي په ډیوټۍ کې سختي د وخت پابندۍ کې سختي دا به تا باندې نه کوم. ستجدوني زر د چې ما به بیا موني ان شاء الله که الله وغوښته من الصالحین د نیکانو خلقونه یعنې زه داسې سخت زړی نه یم چې په نوکرانو مزدورانو باندې سخت ذمهوارۍ کوم او ډیوټي پې سخت وم کار پې سخت وم زما طرف نه سخت دلي نشته دی زه رحمدله یم د نیکانو خلکو نه ما بیا موني تاسو به ډېره د نرمۍ معامله به کوم. دې ځای کې دا څو مسالې دي څو سوالات دي چې شعیب علیه السلام د موسی علیه السلام ته وویل چې ته به زما سره اته کاله کم از کم او زیات نه زیات 10 کاله پاتې کېږي
او دغه وجه باندې به تاسو د جنې نکاح وشي. نو اوس خبره دا ده چې آیا دغه مہر شو، یعنی مہر به دغه میلاویږي چې بس ته زما سره نوکاري، هغه د نوکرۍ چې کوم معاوضه به مہر شي. سوال دا دی چې آیا داسې څوک مہر داسې نوکري مقرروي دی چې سړی ووایي چې یاره ته به دومره زمانه د زنانه خدمت کې ته به نوکري، هغه نوکري ستا به خدمت شي مہر شي بیرته، دا کیدی شي که نه شي کیدی. په دې کې اگر چې د علماو اقوال احکام القرآن دې ځکه ډېر زیات تحقیق کړی دی چې آیا دا خبره څنګه کیدی شي، لیکن د امام ابو حنیفه رحمه الله قول دا دی چې داسې کیدی نه شي، شریعت محمدي کې داسې نه شي کیدی. او دا چې کوم دی دا د شعیب علیه السلام شریعت دی، او شریعتونو کې په انبیاء او شریعتونو کې لږ فرق خامخا ځینې احکام به ځینو کې بدلي، داسې خو ډېر احادیثونه معلومېږي، ډېر روایتونه معلومېږي چې په ځینې احکام ځینو کې بدلي، څه مخکې وروسته منسوخ شو، څه وروسته چې کوم دی نو سلسله وار د پیغمبرانو سلسلې چې روانې وي، ځینې احکام به کې منسوخ کېدل، نو ممکن دا حکم بدل شوی اوس نشته. د ځینې علماو قول دا دی چې اصل کې دا نوکري په دوه قسمه ده. د ښځې نوکري په کور کې نوکري کول، د ښځې چې د کور کې به خدمت کوي دا به مهري دومره کارونه دا د سره جایز نه ده، ځکه دا د خاوند سپکاوی او توهین دی چې هغه د ښځې نوکر شي بیرته، او د کور کوم چې د ښځې ذمهواري د سړی سنبال کړي د مهر په عوض کې، وایي دا خو د سره ټیک نه دی. ښه بل صورت دا دی چې د سړي د ښځې روزګار دی، تجارت دی، روزګار دی بهر، د کور نه بهر دی، د کور د بهر کار په ښځه باندې نه وي. نو اوس ښځه ورته ووایي چې دغه زما بهر کم روزګار چې دی، فرض کړه ګډي بزي ساتل دي، تجارت دی، دکانداري ده، بل څه معیشت روزګار دی، دا به ته ماله کې، او دغه چې څومره ګټه وټه ده هغه بېرته ما ته په مهر کې وشماره، خیر دی، خو دومره کار به ته ډیوټي کړي، دا عمل جایز دی. نو ګور دلته کې څاروي چې کم دی، نو څاروي د کور نه بهري، او ممکن دی د څاروي هم د دې زنانه و، د دې جنۍ و، نو په دې کې دا اعتراض هم څوک نشي کولی چې مهر خو خلک جنۍ له زنانه له ورکوي، دا خو شعیب علیه السلام څاروي ساتلي، هغې ته مهر میلاو شو، ځکه ممکن ده چې څاروي د دې جنۍ. او دویمه دا ده چې که څاروي د دې پلار یې هم شي، نو د هغې د دې چې کوم دا اتو کالو چې کوم تنخواګانې دي، ممکن چې هغه تنخواګانې د دې راغستې چې به شعیب علیه السلام راغستلې جنۍ ته یې حواله کړي، جنۍ ورته بېرته بخلي، دې طریقه باندې جنۍ په رضا باندې بیا پلار استعمال کړي، دا ممکن ده. نو په دې صورتونو کې دا نکاح صحیح کېږي، دا مهر صحیح کېږي. بل سوال دا دی چې په دې ذکر کې داسې وویلی شو، شعیب علیه السلام ورته وویل چې یاره تا جنۍ ته زه به نکاح درکړم، او وروسته روان دي 8 کاله به راسره نوکري کوي، کم نه کم 8 زیات نه زیات 10 کاله، بیا دا زنانه خو نکاح وشو، د موسی علیه السلام د زنانه پاتې شوله. سوال دا دی چې په دې کې ګواهان کم دي، او په دې کې چې کوم د ایجاب او قبول خو وشو، د جنۍ تعین ونه شو چې کومه یوه ده، هغه وایي چې په دې دواړو جنکو کې یوه تعین ونه شو چې کومه یوه ده، تعین شرط دی، په نکاح کې تعین شرط د جامده نوم به صحیح اخیستل کېږي، او دویم به ګواهان ضروري. نو دې ځای کې دا څنګه مسله شو؟ د دې جواب دا دی دغه احکام القرآن چې کوم په عربۍ ژبه کې دي، د تاسو کله مطالعه کې دي کې شته، نو په دې کې داسې دي چې اصل کې دلته چې کومې خبرې اترې وشوې دا نکاح تړل نه دي، دا د نکاح بحث دی. سړی چې نکاح تړي د هغې نه مخکې خبرې اترې کوي، چېرته به داسې حساب کتاب ته به راضي که راضي نه وي، نو که هغه وایي زه راضي یم، د هغې نه بعد نکاح تړلی کېږي. نو د نکاح تړل قرآن نه دی ذکر کړي، نکاح تړلی شوی دی خو قرآن نه دی ذکر کړی. دغه نکاح تړل نه دی، د نکاح معامله ده، د نکاح خبرې اترې دي چې که داسې وشي نو څنګه به شي. نو دا سوال د ذکر کې ختم شو. د دې نه شرعي مسله دا هم معلومیږي چې په کومو ځایونو کې یو نیک صالح کس پیدا شي چې د هغه حرکتونه، معاملات، عقیده بالکل د شریعت مطابق د دیندارۍ برابري، نو هغه ځایونو کې دا پلار په خپله باندې هم ویلی شي چې دا زه خپل لور ته به نکاح درکړم، او دا سنت د انبیاو دی. په دې کې د دې خبرې انتظار ته ضرورت نشته دی چې دا په خپله ماته جواب وکړي، او له جواب د نه کوي په خبره ورته ووایه، وایي دا ټیک عمل دی، دا د پیغمبرانو سنت دی، یعنې څه د عیب خبره نه ده. یو مسله دا معلومیږي. دویمه خبره دا معلومیږي، دغه مسله دې معلومیږي چې د دې ځای کې دغه کس مطالبې ته ضرورت نشته دی، پلار دې په خپله باندې ووایي چې ما به نکاح درکړې ده او ورده کړي. په دې ځای کې یو بله مسله دا ده چې دا پلار یې وایي چې انکې حقه زه تاله د جنۍ به نکاح درکړم، او دا ځوانه کټه ښځه وه، مخکې تاسو وویل چې په حیا سره روانه وه، څومره د هوښیارتیا خبرې کولې، معلومیږي دا چې دا به ځوانه ښځه وه. اوس سوال دا دی چې آیا دا نکاح چې کله تړلی کېږي، نو د کور دا ښځه په خپله باندې اقرار کوي چې زه یې اخلم، په خپله باندې نکاح تړي، که کور مشر به یې تړي. یوه خبره دا ده، د آیات نه ظاهر نه خو داسې معلومیږي، قرآن لیکلی دي
چې بهتره غوره خبره دا ده چې د کور وارث نکاح وتړي. ښځه په خپله باندې دونه بې شرمۍ ته خبره ونه رسي چې وارث ولی د کور ولی خبر نه دی او دې خبره خلاصه کړې ده، داسې نه، بلکې ښه دروند شرافت او دروند خوی دا ده چې دا معامله د کور وارث ته حواله شي وغې حل کړي لکه څنګه چې قرآن ذکر کړی دی. لیکن دې ذکر کې بل سوال دا چې آیا دا ښځه په خپله نکاح وکړي، په خپل اختیار باندې څوک خوښ کړي د هغه سره ایجاب او قبول وشي، وارث خبر هم نه دی، دې ذکر کې دا نکاح جایز دی که ناجایز دی، دې ذکر کې مستقل سوال. دا مسله د مجتهدین په منځ کې اختلافي مسله ده او دا اختلافي ده چې یاره په دې صورتونو کې اگر که دا د غوره او بهتره کار یې ونه دا کار د شرافت او د غیرت خو نه دی، لیکن نکاح په خپله باندې صحیح دی. دا قول د امام ابو حنیفه رحمه الله دی. دغه سره په اصولو کې بیا ډېر دلایل شته په دې مسله باندې چې دا نکاح ټیک دی او په سورة بقره کې هم د دې داسې اشارات شته دی حتی تنکح زوجا غیره. امام ابو حنیفه رحمه الله استدلال نیسي، دلیل نیسي چې کومه ښځه طلاقه شي درېیم طلاق ورته میلاو شو نو بیا ورسره نکاح نه کېږي د کوم وخته پورې حتی تنکح زوجا غیره چې دا ښځه ولګي او ځان له بل خاوند وکړي او هغه خاوند یې په خپله مرضي بیا طلاقه کړي نو د اوس د اولني خاوند څخه نکاح کول صحیح کېدی شي. دغه ځای کې د نکاح کولو دا نسبت رسا د زنانه ته شوی ډایرک چې دغه زنانه ځان سره ځان له نکاح وکړي. بل وایي دې نه معلومه شوه چې زنانه بالغه زنانه په خپله باندې نکاح کولی شي، جایز دي، لیکن دا کار د ادب او د شرافت خلاف دی. په دې کې د امام شافعي رحمه الله کلک اختلاف شته او هغه وایي چې کم نکاح د ولی د اجازې نه بغیر وشي چې د ولی اجازه پکې شامله د ښځې نکاح وکړي خو ټیک نکاح صحیح دی. امام ابو حنیفه رحمه الله وایي، امام شافعي رحمه الله وایي دې کې هم داسې اختلاف نشته، لیکن سخت اختلاف دې ځای کې راولاړېږي چې کله دا ښځه بغیر د ولی د اجازې نه نکاح وکړي. ډېرو ځایونو کې داسې کېږي خپله مرضۍ باندې بل ځای ته لاړه شي، چا سره لاړه شي، اوس د نکاح څه صورتحال دی، نکاح کېږي که نه کېږي. نو په دې کې یو حدیث مبارک داسې دی چې من نکح بغیر اذن ولی فنکاحها باطل باطل باطل. کومه زنانه چې د خپل وارث او د ولی د اجازې نه بغیر د کور د مشر د اجازې نه بغیر نکاح وکړي په خپل سر باندې وکړي، دا حدیث مبارک کې دی چې نکاح باطل 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 نکاح نه کېږي. او په دې کې د امام ابو حنیفه رحمه الله رای هم شته دی قول چې نکاح به صحیح شي لیکن سره د ګناه او سره د عیب نه چې د عیبدار نکاح خاندان به عیبجني، اولاد به عیبجني، عیبدار وي او نکاح په خپل معنی صحیح دی. نو چې نکاح صحیح شنو البته د وراثت مسلې، د طلاق او مسلې، د مہر مسلې هغه نافذ شولې. که نکاح صحیح نشي نو بیا د مہر احکام نافذېږي، د میراث هغه نافذېږي. دې نکاح چې نور تړلي کوم احکام دي نو هغه هم دغه شر مسترد کېږي. بهرحال دا مسله بیا د مجتهدینو منځ کې اختلافي مسله ده. نو چې کله اختلافي ده نو بیا چې کومو ځایونو کې د کومو خلق زیات کم ځای کې شوافیه زیات دی، غځای کې په دغې باندې فتوا، کم ځای کې احناف زیات دی په دې باندې فتوا، په دې طریقه باندې به عمل کېږي. او دې کې داسې نه شي کولی ته خپلې مرضۍ ته ګورې چې یاره بس په کم کې دې ګټئ، که د امام ابو حنیفه په قول کې دې ګټئ جو هغې ته را منډې کړه، چې دې بل کې دې ګټئ بل طرف ته منډې کړه، دا کار شریعت کې ناجایز دی. او دې کار چې کوم دی نو د دې کار تردید دپاره چې کوم دی نو ډېر دلایل شته. دې کې یو حدیث مبارک داسې دی چې د یو ځای خلک په یو مسله باندې متفق شو او یو بل کس راځي بله مسله راپورته کوي، اګر که جایز ولې نه لکه د مجتهدینو اقوال الله واخله. نو نبی علیه السلام فرمایي چې دا کس دفع کوي چې د امت د انتشار د اتفاقۍ نه لري محفوظ پاتې شي. که دوی خامخا فتنه ولاړوله نو په زور سره دی دفع کوي، په لاس سره دفع کوي، ختم یې کوي چې دا مسله پیدا نه کړي. دا د عرفجه رضی الله عنه روایت مسلم شریف نقل کړی دی. دغه روایت نه پته لګي چې په کوم ځای کې کوم نظریه والا خلق زیات دي، احناف زیات دي، جو بس احناف په قول دي فتوا شي، که شوافی په قول شوافی زیات دي دغه په قول دي فتوا شي. لیکن دا د ځګن کې هغه کم چې اختلافي مسائل دي هغه لږه نمونه شو. پاتې شو دا چې د آیت څه وایي نو د آیت مبارکه هیڅ نه دی ویلي، دغه سره دغه مسائل سره د دې تعلق نشته، دا یو ځان له اختلافي بحث ته ځان موضوع ده. قال الموسی علیه السلام لذلك بیني وبینک، دغه مسله په من زما او من تاسو کې شوه، یعنی بس ټیک نکاح ما تقبل له کم نه کم باته کاله تیروم زیان ازت په لس کاله تیروم دغه څه شوه. ايما الاجلين کم یو د دوه نیټونه چې قضوی ته ما پوره کړله فلا عدوان علی ما سره بنور زیاتې نه، یعنی بیا باندې وای چې بس نور پسې سیواش ذاته پوره کم او نور مې نه خو خطه نه لاس ته برسه دا لاس ورسوم ته دور سیګه د خبري بنک او بس ټیک شو. والله على ما نقول وکیل، او الله تعالی په هغه څه باندې چې موږ ویل وکیل نگهبان دی، یعنی زموږ د خبرو باندې الله گواش چې بس ته خبره نه پرې ده زبیم نه پرې ده دوکه بازی او د خپل وعده نه خپل به کې نه او دغه خبره شو.